چې تاسو په خپل باندې وایي چیرې مونږ د مفتي ګوهر علي شاه صاحب سره یا د مفتي ندیم صاحب نه علاوه یا لکه د مشرانو نه علاوه کشرانو سره نه کینو، سید حکیم صاحب غواړي چې بحث وکړي، ستاسو چې کوم نماینده نو هغه سره لاړ هلته کې ورسره بحث وکړه، ستاسو نماینده بیا په دغه ځای کې موضوع بدله کړه. د شوق راوچت شوی د کلام هغه دغه ختمول غواړي، زایله کول غواړي. ورنه د دې نه مخکې د عزت الله علي حدیث کې یو عالم سره مناظره شوې، ته هسې وګوره زه جنت ګل مولانا صاحب هم شته، نور هم شته، زموږ سره بېشماره دانې دي، نه چې یوه دانه نیمه. خو دا موضوع چې دی زه دانې ډېرې دي خو بحث نه کوي که نه. ده ویلي ما او ندیم یو یو، ده او ندیم چې دی یو بل سره مفتي ندیم او کله ده ویلي ستا په دې انټرویو کې ویلي نه دي چې زه د هغې د پېښور د ملګرو چې دی نو د هغې دفاع کوم، ستا په دې انټرویو کې ویلي نو زه کله سید حکیم مولوي صاحب په جنت ګل مولوي صاحب پسې باجوړ ته لاړی، په دغه علم غیب په موضوع باندې دواړو خبره شوې وه، د سید حکیم مولوي صاحب وایي چې خبره شوې وه، هغه خبره کومه. بیا هلته کې چې کله خبره جوړه شوه نو په دغه وخت کې ستاسو نماینده ووې جنت ګل مولوي صاحب چې نه په علم غیب په موضوع باندې به خبره نه کېږي، د استمداد په موضوع باندې به مناظره کېږي، نو دا په عین موقع باندې موضوع بدلول د څه اشاره ده، د څه علامت دی؟ ښه جي، مسله دا ده که نه بزرګانو چې دا چیلنج ورکړی بلال مولانا صاحب. بلال مولانا صاحب پوینټ دا ښودلی و چې تاسو کافر یې، یو پوینټ پکې دا دی، صحیح شو جي. نو اوس دغه خبره چې دی بیا هم جنت ګل مولانا صاحب دا ویلي په یو کلیپ کې هم او بیا به یې هم ووایي چې ستاسو باندې زه خو په خپل ځانې زه یم چې دا خبره ونه څېړلی شي، زما خپل ځانې زړه دا غواړي چې لکه داسې ډایرکټ په کفر باندې په هغې لاړ نه شي، لکه زما زړه دا وایي. خو بلال مولوي صاحب دا خبره کړې ده که نه جي. خو بلال مولوي صاحب دا وایي چې لکه د دوی په کتابونو کې دا خبره زه ذاتي نه ویم، نو په هغې کې یو پوینټ بلال مولوي صاحب دا راویستلی، صحیح شو. نو که د دوی ډېره خوښه یي جرا دي شي دغه پوینټ به ورته یو پوینټ دی به ورته ور وړاندې کړو چې ستا مشر دا خبره لیکلې ده، نو آیا دی اوس د ده نه دا مطالبه پکار ده چې ته د علم الغیب قایل یې، د نبي دپاره د علم الغیب قایل یې، اوس که دی دغه 3 پوینټونو کې یو ځای کې ثابت پوینټ نبي له ثابتۍ کې به خبره نه وي، د دې نه ماوره چې کوم شی په هغې کې دی بیا علم الغیب نبي له ثابتۍ جو که جنت ګل مولوي صاحب چې دی په دې باندې زه خو لاول ویم چې هغه به پې خبره وکړي، که هغه نه کوله بل یو طالب هم زما سره شته، بل ملګری هم زما سره شته، زما سره خو الحمدلله داسې کسان دي چې څه قسمه شی غواړي په هغې به ورسره زه بحث کوم. خو زه خو اول دا ویم چې دوی ځان ته دیوبندیان وایي، زما یقین نشته چې دوی به داسې ووایي چې وروره مونږ هم نبي دپاره علم الغیب ثابتو لکه څنګه چې مونږ الله له علم الغیب ثابتو. زما په دې سوال کې مین مقصد دا و که نه چې تاسو په خپل باندې وایي چیرې مونږ د مفتي ګوهر علي شاه صاحب سره یا د مفتي ندیم صاحب نه علاوه یا لکه د مشرانو نه علاوه کشرانو سره نه کینو، سید حکیم صاحب غواړي چې بحث وکړي، تاسو چې کوم سړی منتخب کو نماینده، ستاسو چې کوم نماینده نو هغه سره لاړ هلته کې ورسره بحث وکړه، ستاسو نماینده بیا په دغه ځای کې موضوع بدله کړه، نو که داسې تاسو وایي چې مونږ کشرانو سره نه کینو، ستاسو کشران موضوع بدلوي، نو ډېرې خو مسلې حل نه راوځي بیا. ښه جي، اوس خبره دا ده که نه چې جنت ګل مولوي صاحب ورته په اخره کې دا خبره پرېښودې ده په نوې موضوع ته چیلنج وکړه، زه به درسره بحث وکړم، او چې ما چیلنج وکړه ته به راسره بحث وکړي، ټیک شو جي. دا خو شوه د هغې خبرې جواب چې هغه شوق کوي د هغې جواب زموږ سره شته، توړ زموږ سره شته، دی دا غواړي د سره د ده شوق را پیدا شوی. ما خو مخکې یو ځل ویلي یو سړي وی پلان کې له ورغل له مناظره سړي له یو شی ورشي هغه وایي زه یې کوم، د ده شوق را اوچت شوی دی، د کلام هغه دغه ختمول غواړي، زایله کول غواړي. ورنه د دې نه مخکې د عزت الله علي حدیث کې یو عالم سره مناظره شوې، ته هسې وګوره زه اوس دوی د ندیم مفتي صاحب سره ځان برابروي، د الله بني ادمانو خپل دغه کې کښېنئ، کتابونه ویلی شي کتابونو کې ښی حقه وایه، هغه پړاوه، په یو شي کې مهارت دي دومره نه وي هسې بې ځای هغې کې ځان منه نه باسه. د دې نه زیات شوقي دلته طالبان دي را سره 7 یا 8 مناظرې پې ما پرېکټسي کړي دي، اوس فارغ شوده دي، اوس کتابونه پړاوهي، خو اول ما داسې پرېکټس کړي. جنت ګل مولانا صاحب هم شته، نور هم شته، زموږ سره بېشماره دانې دي، نه چې یوه دانه نیمه. خو دا موضوع چې دی زه دانې ډېرې دي خو بحث نه کوي که نه. ولې نه کوي جي؟ اوس چې دی که نه جنت ګل مولوي صاحب چې دی هغې ورته اخره کې دغه پرېښوده که نه چیلنج ورکړه چې درسره وکړم، دی دې پې چیلنج ورکړي، ورسره بحث به وکړي. اوس که دی وایي چې لکه خامخا زه د علم الغیب دا موضوع یادوم، دی د استمداد نه ولې وتښتېدو، دی د استمداد نه ولې وتښتېدو؟ سړی چې یو ځای ته مناظرې له ځي نو په یو موضوع باندې تیاری کوي که نه، نو د علم الغیب دا خبره خو ما نه وه کړې، نماینده خو جنت ګل صاحب ما مقرر کړلی، زما د طرف نه علم الغیب موضوع خو نه وه، زما د طرف نه خو علم الغیب ټکی نه دی راغلی، ما خو دا دغه نه دي وخت وویې چې زه او بلال یو هغه بس مونږ د دواړو سړی دی، ده ویلي ما او ندیم یو، ده او ندیم چې دی یو بل سره مفتي ندیم او کله ده ویلي
ستا په دې انټرویو کې ویلي نه دي چې زه د هغې د پېښور د ملګرو چې دی نو د هغې دفاع کوم ستا په دې انټرویو کې ویلي نو زه اوس دا وایم چې دوی ویلي چې ما او مفتي ندیم صاحب چې دی ګویا زموږ بیکګراونډ یو دی زه اوس دا وایم چې مفتي ندیم تا ته په هغه مناظره کې ستا د مشر ته مشرک ولې وایو پیر صاحب ته یې مشرک ویلې اختلاف لري صحیح شو اوس دغه چې دی بلال مصر زما اختلاف خو نشته ټیک ده خو ما تا ته اول وي چې ما دا کوشش نه کوم چې زه په جمعیت باندې داسې فتوا ورکړم ټیک شو چې ما احتیاط کوم ټیک د دې مشرانو لیکلي کړي دي خبرې شته خو ما بیا هم دا خبرې نه کولې بلال مصر صاحب کړي دي نو چې بلال مصر صاحب کړي هغې په دې باندې حواله جات راویستي دي خو هغه وایي چې زه ستا سره کوم ته ما سرپیر ولې نه کښېنې ته ما سره ندیم مفتي صاحب ولې نه کښېنې ټیک ده اوس ته وایې چې زه دقه یو پوینټ راخلم جو بس ټیک د هغې له به زه بیا جنت ګل ملي صاحب له به اطلاع ورکړم چې وروره دغه یو پوینټ دی په هغې باندې به نیمه ګنټه خبره وشي دیو چې تلي دیو بیا هم ویډیو جدا کړی چې 15 منټه پې وشي خو چې دا خبره یو طرف ته شي خو زه دا وایم چې دی به استمداد باندې ولې نه تیارېده دی په دې نورو ښه د کفر خبره پکې دیو له اول خو چیلنج قبول کړی و که نه چې د دیو په کفر باندې دا د دیو په کفر باندې روح الله هم چیلنج قبول کړی دم قبول کړی دی خو په دې نه کېناسته ورسره په دغه ورځو کې په دې ټیم کې هم دلته چې دیو تلي نور وجوه به ورته هم وایي یو وجه به ورته دا وایي چې یو وجه دا ده چې بزرګانو تاسو د علم الغیب د نبي دپاره قایل یې نو اوس دغې باندې دیو خوښوي یو د کفر په دې مین پوینټ کې دی راشي چې دا جزیه ده دا پکې هم داخل شي دې کې څه خبره نشته او دې کې دومره څه ښکر نه دی ولاړ نه دومره د دیو مضبوط علم دی چې موږ یې د استاد سره کینو استاد نه به د سبق ویلی نو کشر کې څه دي او جنت ګل صاحب بیا هم ویلي چې زه د سر کینم هغه بیا هم وایي زه د سر کینم چې کله هم غواړي ټیک ده بل دا راته ووایه چې بلال مفتي صاحب چې دی نو تاسو په خپل هم بار بار ووایي چې تیزي کوي په خپلو فتوو کې او بس د کفر او د بدعتي او د مشرکو دا درې خو امام یادې کړي دي چې زامي یم تا راته ووایه چې تاسو ورسره په دې کې ولاړ یې دغه حمایت کوئ نه کوئ ښه مسله خو دا ده ما تا ته وي چې دې باندې هغو دی مجبوره کړی دی خبره دا دی قاتل جوړ کړلی یوه خبره دویمه خبره دا ده چې یو سړی دی د جیل نه راوځي ورور هغه د ځانه یو ځای کې امام شي او ته یې دومره تنګ کړي چې د امامتۍ نه یې وباسي خو تا د خپو نه وتړو که نه هغه به تا له اوس لار ګوري نه اوس زه دا خبره کوم ته دې کو سره ته ولاړې که نه یې ولاړ اول چې زه د ده سره په دې کې نه وم ولاړ ده به ډاریکي فتوا لګوله نو ده سره زه یو ځل کېناستم ما ورته بزرګه دا خو داسې مه کوه ده وي زه دا نه وایم دیو چې موږ ته یې په تا پسې مونځ نه کېږي بل ته یې په تا پسې مونځ نه کېږي بل ته وایي ته یهودي ده خپل مشر ته کافر ویلی دی نو صرف جبه به زه خپل استعمالوم زه به د ده د مشر نه دغه عبارت را اخلم او په دیو به یې ورچسپانوم خو زه وایم بزرګانو ګوره دې باندې دیو دی مجبوره کړی چې د هغې د مشر عبارت رالي خپل نه د هغه د مشر نه ګوره زما سره حیات النبي باندې مناظره وکړه نه ندیم د انصاف ته ګوره نه ده چې دی نو په حیات النبي مناظره کې زما مشر باندې ټاپه ولګولی دی د ختم نبوت نه منکر دی نو بلال ملي صاحب ولګېدو اقه حواله جات یې راویسته چې ته شیخ نیلوي ته دی د ختم نبوت نه منکر دی ستا هر مشر چې دغه خبره یې لیکلې دا به ختم نبوت نه منکر نو یا خو ووایه چې زما نه غلطي شوې ده زه خپله خبره واپس اخلم نو دا فتوا خو د ده نه شوه که نه دا خو ندیم لګولې وه اوس د هغه په هغې فتوې کې د ده مشران هغه سوځېږي را سوځېږي اوس چې زه یم زه څه ویم ګوره زه خو خپل ځانې دا ویم زه ویم چې لکه هر عالم په هغه باندې چې دی لکه طعن نه کېدی لعن نه کېدی زما زړه دا غواړي خو مام دا بعضې نیم ټیم کې دا خلک مجبوره کېږي دا د مجبورۍ په تحت دا خبره کېږي بیا ما بلال ملي ته ویلي چې ته ځان لږ معمولي معتدل درمیانه رویې ته راوله ټیک د بحث ورسره کوه خبره کوه خو په داسې اندازه کې چې خلک د مولیانو طالبانو نه بدزنه نشي نور هغه چې کومه خبره کوي خبره یې حقه ده د دوی د کتابونو نه یې کوي خو مونږ هسې احتیاطا دا خبره نه کوو دغه خبره د دوی په کتابونو کې شته که د دوی په کتاب کې نه وی اوس ندیم ولې د انکار د ختم نبوت ټاپه لګوله تا لګولې ده اوس دی چې وایي ستا مشران د ختم نبوت نه منکر دي دا ذاتي د ځانه نوې فتوا نه ده تا فتوا لګوله اوس وله دی چې دی افراد پیدا کوي چې وروره دې فرد کې یو سړي بل سړي ته وي ته غلې هغه ورته لکه زما دا کار غلا نه ده که دې ته غلا وې زما نه مخکې ستا پلار غټ غل دی ځکه زه چې دا کم شی کوم دا ستا پلار هم کوي اصل مین پوینټ دا دی دا شی د دیو پلارانو کړی د دیو استادانو د دیو مشرانو زمونږ هم مشران دي خو دیو چې دی موږ دې ته مجبور کړو چې زما مشر او زما استاد په بده باندې یادوي او هغه باندې دغه ټاپه ورچسپانئ نو موږ وایو دا شی ستا د مشر هم کړلی ستا د پلار هم کړلی په هغې چسپان که نه یاره ستا دپاره اوبه دي زما دپاره اور دی دا کوم قانون دی ترتیب دغسې دی مسله د حیات النبي صلی الله علیه وسلم ده په دې کې ګوره موږ وایو چې روح د نبي سلم په جسم کې دننه نه دی لکه دا به زما انصافي قولي د دیو مشرانو کې
ډېرو مشران دا لیکلي چې روح د نبي سلم جسم کې دننه نه دی. ندیم مولانا هم دا خبره کوي خو په دې مناظره کې د دې اقرار نه کوو. دا مولانا منظور منګل صاحب ویلي په دې کې د مشران علما راشي منځ کې دې کینی که د دې دواړو د اخري پوینټ یو نه شو نو ماته به څه دي وي. که څوک پکې بیا ضد کوي جدا خبره خو په دې کې دوی صحیح زموږ د بدنامولو دپاره بعضې علماو فتوی ورکړي دي چې هلکه څوک حیات النبي نه مني چې په پسې مونځ نه کوي. هلن کې موږ برزخي منو خو دوی دا خبره نه کوي. خو داسې هم د علماو مضبوط علماو د جمعیت او د دیو مشرانو د ندیم مولي صاحب هم مشر دی د پیرګور صاحب هم مشر دی هغې دا ویلي دي چې په دې مسله کې تشدد نه دی پکار. ورنه ته احسن الفتاوا وګوره مفتي رشید احمد صاحب دا لیکلي او ته د دې سره چې د شیخ قاسم نانوتي صاحب د هغې اب حیات وګوره او د دې سره مفتي تقي عثماني صاحب د هغې حوالجات وګوره. دې ټولو دا ویلي وایي دا د مولیانو په خپل مابین کې د اختلاف وساتئ عوامو ته یې مه راوړئ. دوی خو عوامو ته یې په دې کې مونځ نه کېږي. پاتې شوه سماع الموته. سماع الموته کې وروره مونږ چې کوم شي ته شرک وایو که نه صرف تعبیر بدل لی اقه شي ته مفتي محمود رحمه الله هم شرک ویل دی. زمونږ کشران بعضې ملګري به هم کېدی شي نه خبر او د دیو ملګري ته هم نه دي خبر. دا زمونږ علامه خضر حیات بکروي صاحب چې د شرک فتوا لګوي نو اصل کې دقه فتوا دا مفتي محمود رحم الله لګولې ده. دا مفتي کفایت الله صاحب لګولې ده. دا مفتي شفیع رحم الله هم لګولې ده. خو صرف تعبیر بدل دی. نو دیو چې دی دیو صرف د اختلاف هغه ځای را اخلي او د اتفاق هغه ځای نه راخلي. مونږ چې کوم شي ته شرک وایي هغې ته د دیو مشران هم شرک وایي. خبره پوه شوې؟ دا دوه مسلې شوې. دریم که د استمداد د استعانت خبره ده دې کې هم داسې پوینټونه شته چې هغې کې دیو مشران ورته شرک وایي خو دیو دا نه غواړي چې دا خبره روغه کړي. اول پې یو ځان مشهورو هغه لاړه اوس ګوره دا نور دا واړه واړه رامخته شوي اسماعیل مولانا دی دا نور دی